مسله دا د عزتمندو چې په امریکا کې یو پاکستانی ډاکټر یو اپریشن کړی دی د یو مریض او دغه مریض اپریشن یې کړی دی او هغه ته د خنجر زړه لګولی دی د زړه اپریشن کېږي نو هغه ورته د خنجر زړه لګولی نو اکثر کسان تپوس کوي چې خنجر زړه لګول انسان ته یا مسلمان ته لګول جایز دي که ناجایز دي نو دا چونکه جدید مسله دا اوس علماء کرام په دې کې لګي دي تحقیق کوي او بعض علماء په فتوا ورکړي دا فی الحال موږ د فتوی شکل کې دا مسله نه بیانو د یو تحقیق شکل کې بیانو او خپل خیال اظهارم کو نو دا د څوک فتوا نه ګڼي چې علماء کرامو اتفاقی طور سره یا اکثر علماو په څه فتوا ورکړه د هغې مطابق به په هغې عمل کول پکار دي انسان ډېر زیات محترم دی او خنزیر انتهایی رذیل سیز دی په ځناورو کې د ټولو نه مردار سیز هغه خنزیر دی پیګ انګلیش کې ورته پیګ وایي او دغه رنګې خنزیرو ته په اکثرو ژبو کې وایي پښتو اردو عربي څوک ورته بد خنزیر وایي څوک ورته سور خنزیر وایي خنزیر دومره بد لفظ دی چې د ټولو نه خطرناکه کنځل هم دا ده نو الله رب العزت قرآن پاک کې او په احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خنزیر ته حرام ویلي دي عام حالاتو کې په حرامو کې په خوراک سکاک چیزونو کې د خنزیر نه زیات مردار چیز نشته تر دې پورې فقها وایي چې دا نجس العین دی یعنی اصلي نجس شی هم دا دی او د دې د یو څیز نه به هم فایده نه حاصله بعض عالمانو صرف د هغې د ویښتو اجازت ورکړی و چونکې هغه لاندې سپلو کې استعمالیږي او سپلې استعمالیږي نو دې کې د هغې چونکې توهین دی یا هغه وخت کې چونکې تارونه نه نو د مجبورۍ حالت کې د دې استعمال جایز ګڼلی و خو قرآن پاک کې د خنزیر په باره کې دا حکم بیان شوی دی حرمت علیکم المیتة میتة والدم ولحم الخنزیر خنزیر تاسو باندې حرام دی نو د دې ټول اجزا حرام دي اډوکې وینا پلا او دا شان د بدن هر جز آرګن هغه حرام دی اوس آیا انسان مري د ضرورت وخت کې آیا دا لګولی شي که نه نو قرآن پاک کې راځي چې الا ما اضطررتم الیه چې کله تاسو ډېر زیات اضطراري او د مجبورۍ حالت ته ورسېږئ نو د خنزیر د غوښې خوراک جایز دی خوراک یې هلته لیک کړی خوراک چونکې عارضي شی دی او د بدن نه واپس خارج شي او زړه چونکې دایمي انسان ته لګي نو دې ته تداوی بالحرام والا مثلا وایي چې حرام سیز باندې دوایي کله ته کولی شي شریعت وایي د ضرورت وخت کې تبیح المحظورات په وخت کې الله بعضې حرام سیزونه به قدر ضرورت او به وقت ضرورت دا حلال کړي دي خو دې لپاره یو څو شرطونه دي د دې لپاره یو څو شرطونه دي یو شرط دا دی عزتمندو چې کله یو علاج ته کې یو حرام سیز استعمالی نو شرط بدای چې د دې متبادل او الټرنیټ موجود نه داسې شی به استعمالی حرام چې د حرام په ځای حلال موجود نه یا د دې نه کم حرام موجود نه وي نو که کم حرام موجود وي بیا به هغه کې او که حلال موجود وي بیا به د سره حرام نه کې صحیح شو مثلا یو ځای کې شراب موجود دی او تمرې او یو ځای کې درې څلور ګوټه اوبه موجود دي نو به درې څلور ګوټه اوبه اوس کا په ډېرو شراب باندې څه کې په دغې باندې ځان بچ کا یا بل داسې د خوراک شیز دی نو اوس که د خنزیر زړه نه علاوه بل یو سیز موجود دي بعضو ملکونو کې د بیزو زړه او بعضې کې د لنګور ورته ویلی کېږي یو ځناور دی او بعضینو کې د نورو تجربات شوي خو هغه هم ډېر کامیاب شوي نو میاشت پس په بنده مړ شو نو ډاکټرانو له پکار دی چې پهله خو متبادل سیز وګوري د چیلۍ زړه د غوا زړه داسې د بل سیز دل او یا ګرده یا بل سیز چې کوم انسان ته لګي هغه باندې دا تجربات کول پکار دي پهله هغه کول پکار دي که بیا دا میلاو نشي خنزیر نه دی لګول پکار دي کې ډېر مرداری دی او هغه مرداري پکې سره زر ته وروسته ویم او یا زیات نه زیات چې انسان لګوي نو بیا د بل انسان زړه ولګي اگر چې دا هم حرام دی د انسان ظلم بل ته نشي لګولی خو زه به وخت ضرورت یو انسان مړ کېږي او مړ شو نو د زړه څه وخت پورې کار کوي نو بیا سړی وصیت وکړي چې زما دا زړه د فلاني له ورکړي ځه
هغه عالم دی قاری صاحب دی یا د مور او پلار یو زوی دی زه د هغه په پیسه کار وشي نو دا مختلف فیسز دی خو د خنزیر نه خو بهتر دی که نه انسان چې حرام شوی دی دا د عزت د وجې نه حرام شوی دی او خنزیر چې شوی دا د خباثت د وجې نه شوی دی نو زه د خباثت نه خو دا عزت ښه شی دی که نه نو بیا داسې کول پکار دي نو یو طریقه دا ده دویم دا د عزتمندو چې داسې وخت کې به د حرام چیز استعمالی چې په دې باندې اکثر حکیمان او ډاکټران دا بیان کی چې واقعي دې سره د انسان بچ کیږي اسې سیل سپاټي دپاره دغه دپاره به نه کې چې یقیني طور سره انسان پې بچ کیږي او داسې تکلیف کې به دا لګې چې انسان ناقابل برداشت تکلیف وي نو بیا به داسې کې داسې نه اوس زکام دی او جي د خنزیر د خنزیر نه حاصله شوي انجکشن ورته ولګوو ویکسین ورته ولګوه څه ضرورت دی خو زکام دی درې څلور ورځې پوزه وپېږي په خپله به ټیک شي او دا مشیندري به دې له پاکه شي نو لږ سات صبر وکړه ورته کښېنه عام څیزونه استعماله کړه نو دا پکې دی عزتمند او یا د دې لپاره څه مصنوعي آله جوړول پکار دي دا ساینسدانان او دغه دي تکړه شي که نه څه دي جوړ کړي که چې د زړه په ځای باندې انسان ته کار کوي نو دا کول پکار دي ځکه عزتمندو د دې ټولو څیزونو اثر وي اثر دا وي چې مخکې یو تجربه شوې د انسان یو زړی بل کس ته لګولی و نو هغه بل کس چې کوم دی هغه ډېر ورزشونه کول پهلوان و د هغه خپل کارونه و د ده داسې نه و په ده ته چې دا ولګو دم ټوپونه شروع کړه دم هم بیا هغه کارونه کول ځکه د دل د سوچ او د فکر او د نیت ټول تعلق زړه سره دی نو چې زړه دې څنګه وي هغه شان به تا ته خیالونه سوچونه وغیره راشي او چې خنجیر زړه درته ولګولو او زی به پیشوګانو پسې ګرځي او سپو پسې ګرځي او یا ځنګلو کې ګرځي مردارو پسې ګرځي سوچ هغه دې بدل شي البته بعض ډاکټران اوس وایي چې کم خنجیران دوی جوړ کړي دي وایي دا د دوی په خلیاتو کې هغوی تبدیلي راوستې ده خوراک څښاک د وجې نه نو د انسان سره او د دې نورو څیزونو سره ډېر مشابه کړی دی نو دا وایي انسان له بې نه بدېږي ډېر په بهرحال دا اختلافي مسله د خنجیر بیا هم خنجیر دی او هر سړي دا علاج نه دی کول پکار ځکه نبی علیه السلام وایي الا ان فی الجسد لمضغه د انسان په بدن کې یو ټوټه ده اذا صلحت صلح الجسد كله چې دا صحیح شي بس ټول بدني صحیح او چې دا خراب شي بس ټول بدني خرابي نو په دې کې د خنزیر د غوښې د حراموالي یو وجه دام ده چې دا ډېر کمینه زناور دی او ډېر بې غیرته زناور دی دا کیفیاتي خو د مجبورتیا حالت جدا دی یو انسان د مري او یو څیز باندې بچ کیږي او علما او مفتیان راجم شي او هغې باندې فتوا ورکړي او قرآن کې مثلا څه دې ته اشاره شوې ده نو بیا هغې باندې انسان عمل کولی شي بعضې کسان وایي چې بیا بې مونځ کېږي که نه نو موږ او حج به کېږي که نه او عمره به کېږي که نه حج عمرې دې سره تعلق نشته دی دننه خو ټول د انسان اسم ګند دی باطن کې ټول ګند ګند پروت دی لرې پړپوس او دا ټولې قصې کلمې پرتې دي نو مونځ د انسان کېږي که بالفرض یو انسان ته زړه بدل کړي د خنزیر زړه ورته لګولی مونځ هم کېږي حج هم کېږي عمرې هم کېږي او دا هم د ده زړه شو بیا به دې باندې دا مسایل کوو خو عزتمندو د یرې خبرې دي چې کوم حالات را روان دي هغه دجالي فتنې را روان دي هر یو څیز لګې دی بدلیږي را بدلیږي پته نه لګي چې څه به کېږي او څه به جوړېږي نو الله رب عزت دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او الله دې موږ داسې بیماریانو کې نه مبتلا کوي چې د هغې د وجې نه موږ داسې سیزونو ته محتاج شو او الله که مرګ راولي نو د حیا او د عزت والا مرګ دې راولي په خپل ټایم باندې خو مرګ هسې راځي مخکې کېږي وروسته کېږي نه د حیا او د عزت والا مرګ هم دې نصیب زما مور بیبي به ویل خدایه پاکه زما دا یو لاس هم دې بل لاس ته محتاج مه کړي داسې دعا کول پکار چې دا یو لاس دې ګوډ وي که نه نو اخره کې به دا بل لاس به ستړی شي څو پورې به یې نیولې اخره کې به دا لاس وي زه ستړی شوم پرېږدي دا خپل لاس د دې بدن دا لاس پرېږدي وایي مړه زه ستړی شوم خپل کار کوه نو الله دې موږ دې غلاظتونو دې څیزونو ته نه محتاج کوي بهرحال دا یو اختلافي او جدید مسله ده نو په وخت ضرورت کې چاته راپېښه شي د مفتیان د خپل علاقو نه د هغې مطابق بیا هغې مطابق عمل کولی شي